نو هغه انسان هغه وخت کې راپاسې او هغه دا فیصله وکړه چې زه به د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق خدمت کوم زه به خپل قوم له تعلیم ورکوم زه به خپل قوم ته د علم رڼا ښکاره کوم زه به خپل قوم له شعور ورکوم او زه به خپل قوم له د عدم تشدد نظریه او فلسفه ورکوم او کله چې هغه د دې بنیاد کېښود نو د هغه وخت حکومت فوري طور د هغه مخالفت شعور راشي نو هغې سره به په پښتنو کې اتفاق پیدا شي او انګریز هلته د پښتنو په دویم کور کې په افغانستان کې 2000 ډېر لوی شکست خوړلی انګریز د پښتنو د اتفاق او د هغې د زور نه هلته خبر په داسې حالاتو کې چې کله په خودي خدمتګارو او په باچا خان بابا باندې سختۍ شروع شوې پابندۍ ولګېدلې ظلمونه شروع شو نو بیا هغه تحریک ورو سیاسي شکل هم اختیار ځکه چې باچا خان بابا او د هغه ملګري په دې پوه شو او په دې پوه یو چې څو پورې موږ انګریز د دې وطن نه نه اوښتې نو هغې پورې موږ ښه نغوز نشو لیدلی نن د ازادۍ د تحریک په حواله باندې تاریخ کې چې څه بیانېږي زه په هغې تبصره کول نه غواړم نن چې زما ته بچو ته په کتابونو کې څه خولی کېږي زه په هغې هم تبصره کول نه غواړم خو تاریخ او حقیقت نه پټېدی شي او نه بدلیدی شي او تاریخ دا دی حقیقت دا دی چې د انګریز حکومت د انګریز د غلامۍ نه نجات د بل هیڅ چا په وجه نو د انګریز د غلامۍ نه که موږ نجات حاصل کړی او دا وطن ازاد شوی دی دا د باچا خانو د خدای خدمتګارو په قربانو باندې ازاد شوی او بیا دا ډېر لوی ظلم چې وطن خدای خدمتګار و آزاد که د انګریز خلاف تحریک باچا خان او خدای خدمتګار و چلو چې وطن آزاد شو نو هغه خدای خدمتګار او په حق باچا خان باندې د غدارۍ تهمتونه ولګېدل هغه انسان چې هغه خپل قوم سره او خپل خاورې سره د جنون د حده پورې وفا او مینه کړې وه د هغه وفادارۍ ته د شک په نظر کتلی کېدل او دومره جیل باچا خان بابا د انګریز په حکومت کې نو تیر کړی چې څومره جیل بیا په آزاد پاکستان کې تیر هغه ظلمونو هغه سلسله ختمه نه شوه د هغې سازشونو سلسله ختمه نه شوه دا خبره زه ځوانانو دې بچو ته ځکه کوم چې دا زما په سر سره ټوپۍ ده او ستاسو په سر سره ټوپۍ ده دې ټوپۍ سره زموږ مینه شته خو چې موږ ته پته ولګي چې د دې سرې ټوپۍ تاریخ سره دا څومره لوی عزت دی د سرې ټوپۍ او د سرې جنډې څومره لویه ګټه کړې ده د سرې ټوپۍ او د سرې جنډې دا وطن آزاد کړی دی د سرې ټوپۍ او د سرې جنډې او زموږ مشرانو زما مشرانو او ستاسو مشرانو د انګریز هغه حکومت چې خلکو به وی چې دا غر دی که دی له په ډغره ورلې خپل سر به دې ماتي زما او ستاسو د مشرانو هغه د غیرت ډک سر چې هغه غر له په ډغره ورغی هغه غر یې ماتي او بیا به راشم 40 کاله مخکې چې 40 کاله مخکې یو پردی جنگ په دې خطه کې شروع شو چې بنیادی طور د روس او د امریکې جنگ خو روس او امریکې خپل جنگ د افغانستان په خاوره باندې شو د دې مشرانو بیات هغه وخت هغه جنگ له بعضې خلکو نوم ورکړه د جهاد جنگ د امریکې او د روسو او بعضې خلکو وی دا جهاد او د جهاد په نوم باندې موږ د امریکې او د روس په هغه جنگ کې سر ورتن نه
او دا هغه غلطو فیصلو په نتیجه کې افغانستان هم دړې وړې شو او دا هغه غلطو فیصلو په نتیجه کې هغه جنگ پردې جنگ چې د افغانستان په خاورو هغه پردې جنگ د افغانستان د خاورې نه موږ خپلې خاورې ته او بیا په 13 کال کې وګورئ چې د کوم اذیت د کوم مشکلاتو او د کوم تکلیفاتو نه پښتانه تیر شو او څومره وینه د پښتنو توی شو او بیا هم دا اعزاز تاسو دی چې د امن لپاره یو بل سیاسي پارټي هم دومره وینه نه راتوی کړې چې څومره د امن او د وطن لپاره عوامي نېشنل پارټي خپله وینه توی کړې ارمان چې د باچا خان بابا خبره منلې وي هغه وخت او په هغه باندې دا بې بنیاد الزامونه نه لګول چې دا د روس او د هندوستان ایجنټ دی نو د یو بې ګناه انسان د یو پښتون وینه به هم په دې 40 کاله کې نه وتوی شوې ما ابل رز د دې موجوده حکومت د یو وزیر بیان وکړ او بیان یې دا و چې یاره د عوامي نېشنل پارټۍ په حکومت کې خو تشې دماکې وې تشه دهشتګردي وه او موږ چې کوم دی نو موږ دې صوبې له امن ورکړ ځان یې یادو چې موږ په خپل کردار او په خپلو قربانو باندې په پښتونخوا کې امن قایم کړ نو زه دې تپوس کوم د دغه وزیر صاحب نه چې زما خو په سوونو کارکنانو د خپل جون نظرانه پیش کړی دي زما ډېر ښه مشران شهیدان شوي دي د باچا خان په کور باندې خودکش حملې شوي دي دا خودکش حملې که کېدلې دا شهیدان دا په سوونو زرګونو خلک دا ولې دا ځکه چې ظالم زما په پښتون قوم باندې جنگ مسلط کو ما دا هغه ظالم مخنیوي کو ما دا هغه ظالم مقابله کوله ځکه هغه ظالم ما سره په جنگ شو ځکه هغه ظالم په ما حمله ور شو او وزیر اعلی صاحب او وزیرانو ته بلکې هغه کپتان ته هم دا وایم چې شکر وباسئ چې عوامي نېشنل پارټي وه که عوامي نېشنل پارټۍ دا کردار نه وی ادا کړی دا مقابله نه وی کړی او دا جنګ نه وی کړی نن به په دې صوبه کې امن نه وی دا صوبه به بدم نه وه دا هغه خلک دي چې ګوته یې پرې کړې نه ده او د شهیدانو په رجسټر کې خپل نوم لیکل غواړي دا هغه خلک دي قرباني چا ورکړه وینه د چا توی شوه سخت چا برداشت کړي او برید په څوک تاوي دا چې کوم ووټ نن دا اسد زمان غواړي دا چې کوم ووټ نن دا نور امیدواران غواړي او دا نورې پارټۍ غواړي دا چې دا هر سړی یو ووټ دی که خان دی او که جاگیردار دی او که غریب دی که دهقان دی د هر سړی یو ووټ دی د عام او خاص خلکو یو ووټ دی اوکې د دې سپین ږیرو نه تپوس به مخکې د عام او خاص خلکو ووټ اوکې د دې سپین ږیرو نه تپوس به مخکې یو غریب سړی د ووټ مالک او هغه د ووټ اختیار نو په پښتونخوا کې د عام ولس ووټ نو عام ولس لا غریب سړی له د ووټ اختیار هم باچا خان او سرې جنډې ګټلې دی که باچا خان نه وي نو 1 یونټ به نه ماتېده د دې هم نامشران خبر دي او که 1 یونټ نن وي نو زمونږ وزیر اعلی به څوک وي زمونږ وزیر اعلی به نن عثمان بزدار وي زمونږ اختیار به مکمل نن پنجاب سره دا ټول فیصله چې په پښتونخوا کې کیږي دا ټول فیصله بنن په پنجاب کې کېږي هغه بل خبره ده چې 1 یونټ باچا خان مات کو خدای خدمتګار او مات کو تحریک وچلې
اختیار پښتنو لراغه خو د تبدیلی په نوم باندې داسې مصیبت باندې ولیدلو چې دلته داسې وزیر اعلی دی چې هغه د عمران خان په شپیلي باندې کینی پاسي هغه ته چې بنیګان هغې ووایي چې روره روز ده نو که شپی نو هغه وي چې بلکل روز د نور راته ښکاري او که هغه ته بنیګان نه وینا وشي چې شپه ده نو هغه به د غرمې 12 بجې وایي چې شپه ده نن ستاسو د صوبې د بجلی منافع مکمل دې صوبې ته نه ملاویږي زمون په وخت کې اخري NFC اوارډ شوی او د هغې نه پس بل NFC اوارډ ونه شو نن د ګیس په حواله زمون پوره آمدن دې صوبې ته نه ملاویږي نن زما په صوبه کې د ګیس لوډ شیډینګ ځکه کیږي چې د خوشحالګړ په مقام چې کوم په جنوبي اضلاع کې قدرتي ګیس پیدا کیږي د خوشحالګړ په مقام باندې ورته هلته کې لوی پایپ لاین اچولی دی هغه ځای نه ګیس اول پنجاب ته اړوي چې څه پاتې شي هغه پښتونخوا ته ملاویږي آئین دا وایي چې لومړنی حق پې د هغې صوبې دی چې کومه صوبه کې دا پیدا کیږي چې کله د غلې کمې راشي زه د پنجاب خلاف نفرت پیلاول نه غواړم د پنجاب سره دشمنی کول نه غواړم خو یو حقیقت بیانوم چې کله د غلې کمې راشي او کله د اوړو کمې راشي نو پنجاب په مونږ اوړه بندوي که نه بندوي پنجاب په مونږ غله بندوي که نه بندوي حالانکه آئین د دې اجازت نه ورکوي خو هغه په دې بنیاد اوړه او غله بنده کړي چې نه پنجاب کې پیدا کېږي اول حق پې د پنجاب دی نو زه د خپل صوبایي حکومت نه تپوس کوم چې تا له خو آئین اختیار درکړی دی تا له آئین تحفظ درکړی دی نن چې د سیاسي رشوت په ځای باندې خلکو ته د ګیس پایپونه غورځې مهرباني وکړه چې د پښتنو د خپل حق نن پنجاب اړخ ته ځي او دلته کې د ګیس لوډ شیډینګ کیږي مهرباني وکړه لاړ شه وزیر اعظم سره خبره وکړه چې دا بې انصافي دی نوره نه منو ګیس د پښتنو دی لومړنی حق پې د پښتنو دی ما ته شیرزمان رورس وی اسد شیرزمان وی هغې دلته یو خبره کوي چې که دې کامیاب شو نو فنډ به وله څوک ورکوي اوس یې ما ته دا خبره وکړه نو ده ته هم ویم او تاسو ته هم ویم او تاسو بیا خلکو ته ووایئ دا ملک چې دې وخت کې کوم ځای ته ورسېد دې وخت کې چې پاکستان کوم ځای ته دې حکومت ورسو دا چې دعوې به یې کولې چې موږ سره د هرې مسلې حل دی دا چې دعوې به یې کولې چې موږ به کچکول ماتو دا چې دعوې به یې کولې چې موږ به 1 کروڑ نوکرۍ ورکو دا چې دعوې به یې کولې چې موږ به 50 لکه کورونه جوړو دې نااهله او ناکامه او بیکاره حکومت دا ملک داسې ځای ته ورسو چې نن د روزمره اخراجاتو پوره کولو دپاره د پاکستان سره پیسې نشته دی نن چې کوم تیل تاسو له راځي په هغه تیلو پیسې تاسو نشئ ورکولی یعنی حکومت یې نشي ورکولی د خلکو نه یو په دوه دي نن د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو لپاره پیسې نه پوره کیږي کني د سرکاري ملازمینو نه تاسو وکړئ اته کال د پی ټی آی د حکومت شو دي صوبه کې کړ دی پولیس والے نه تاسو وکړئ چې په دې اته کال کې ولې د پی ټی آی والا څومره تنخواه سیوا کړې و او بیا ته تاسو وکړئ چې په 15 کال کې ولا ما څومره تنخواه سیوا دا استادانو نه تاسو وکړئ چې د پی ټی آی په حکومت کې وته څومره عزت ملاو شو اته کال کې او موږ له خپل حکومت کې څومره عزت ورکړو د ترکه کملاري وته موږ کولاو کړی به تاسو وکړئ دې ډاکټرانو نه تاسو وکړئ چې راځم زه په احتجاجونه کوي په احتجاج مجبور دي
استفاګانې ورکړې هسپتالونه یې پرېښودل د هغې نه تپوس وکړئ چې په دې 8 کاله کې د پی ټي آی حکومت هسپتالونو نه څومره پیسې ورکړې دي او په 15 کاله کې موږ په خپل حکومت کې د صحت لپاره هسپتالونو نه څومره وسایل او څومره پیسې ورکړې